बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमोंगा प फिजिक्स के यौ नवे चैप्टर स्टार्ट कऊं چې د هغې نوم دی فورس اینڈ موشن. که مونږ په یونیورس کې نیچرل فینامینا ته وګورو نو مونږ ته به په هر ځای کې موشن په نظر راځي. که مونږ د سمال سکیل نه شروع وکړو لکه ایټم ته وګورو، مالیکیول ته وګورو، نو په میټر کې دا ایټمز دا مالیکیول زمونږ سره کانټینیوسلی په موشن کې. که مونږ ایون د ایټم کې دننه الکترانز، پروټانز یا نیوټرانز ته وګورو نو دغه سمالسټ پارټیکل کم چې په د ایټم کې دننه دي دغه هم مسلسل په موشن کې. که دغه شانته کې مونږ په لارج سکیل باندې سوچ وکړو، فار ایگزامپل مونږ پلینټس ته وګورو نو زموږ سره چې څومره پلینټس دي دا د سن نه غیر چاپیره ریولوشن کوي. که مونږ سټارز ته وګورو چې څومره سټارز دي په یو ګیلکسي کې، نو په ګیلکسي کې چې څومره سټارز وي نو هغه زموږ سره ریولوشن کوي چې هغه ابجیکټ ته مونږ وایو بلیک هول. نو د بلیک هول نه غیر چاپیره هغه مسلسل په موشن کې. نو ګورئ موشن په یونیورس کې یو اهمه اکټیویټي ده، یو مین اکټیویټي ده او دا موشن مونږ سټډي کوو په فزیکس کې. د فزیکس هغه برانچ چې په هغې کې مونږ موشن سټډي کوو هغې ته مونږ وایو میکینکس. میکینکس د فزیکس هغه برانچ دی چې په دې کې مونږ څه سټډي کوو، په دې کې مونږ موشن سټډي کوو. وز د مزید سمپل کېدو دپاره دا میکینکس مونږ په دوه کیټیګري کې ډیوایډ کړی دی. یو ته مونږ وایو کینیمیټکس او بل ته مونږ وایو ډاینامیکس. نو بیا په دې میکینکس کې کینیمیټکس هغه پارټ دی چې په هغې کې مونږ موشن سټډي کوو without making any reference to the force. په دې کې مونږ هم موشن سټډي کوو. دا هم د سټډي اف مووینګ باډي د پاره برانچ دی، په دې کې مونږ موشن سټډي کوو. او فرق په دې کینیمیټکس او په ډاینامیکس کې څه دی؟ دلته مونږ موشن سټډي کوو without making any reference to the force. د فورس هغه حواله پکې نه ورکو، فورس پکې نه ډسکس کو. د فورس نه بغیر، د فورس چې کوم افیکټ دي د هغې نه بغیر مونږ صرف سمپل موشن سټډي کوو. نو دې ته بیا مونږ څه نوم وایو؟ کینیمیټکس وایو. او ډاینامیکس په دې کې مونږ هم موشن سټډي کوو او په دې کې مونږ ورسره ریفرنس آف فورس د دې سره یې سټډي کوو، د فورس د ریفرنس سره یې سټډي کوو. نو دا د سمپلسټي دپاره ګوره میکینکس زموږ سره موشن دی، یو داسې موشن چې په هغې کې د فورس حواله مونږ نه ورکوو، د فورس هغه بیس پکې نه اخلو، د موشن هغه کاس پکې نه اخلو چې د موشن کاس پکې څه دی. نو بیا دغه ته مونږ کینیمیټکس وایو. او چې کله مونږ دا فورس یا کاز آف موشن چې دا موشن د څه وجې نه دی، په دې موشن کې به څوک چینج راولي هغه کوانټیټي ورسره سټډي کوو. نو هغې ته مونږ بیا څه نوم وایو؟ هغې ته مونږ بیا ډاینامیکس وایو. اوس په دې ډاینامیکس کې څه نه څه کینیمیټکس هم وي او په کینیمیټکس کې ډاینامیکس نه، دلته کې مونږ موشن خو without making any reference to the force. نو په دې کې به زموږ سره څه راځي؟ په دې کې مونږ دا ډسکس کوو چې ابجیکټ څومره ډسټنس وواله، ابجیکټ څومره ډسپلیسمنټ کور کړه، ابجیکټ سپیډ څومره دی، د ابجیکټ ویلاسټي څومره ده، د ابجیکټ اکسلریشن څومره دی، دا کوانټیټي پکې مونږ سټډي کوو. او په ډاینامیکس کې مونږ سټډي کوو چې فورس څه شی دی، د فورس د موشن سره څه تعلق دی، د موشن د ماس سره څه تعلق دی، دغه شانته کې مومنټم څه شی دی، دغه شانته کې انرژي چې هغه په دې موشن کې چینج راولي، انرشیا دا مونږ په ډاینامیکس کې سټډي کوو.
دا زموږ سره یو امپورټنټ فینامینا دا موشن په یونیورس کې یو امپورټنټ فینامینا دا موشن په فزکس کې مونږه موشن سټډي کوو د فزکس دغه برانچ ته مونږه وایو میکینکس بیا که مونږه وداوټ میکینګ اني ریفرنس ټو د فورس صرف موشن سټډي کوو هغې ته کینیمیټکس وایي او که مونږه د دغې فورس سره موشن سټډي کوو نو هغې ته بیا ډاینامیکس وایي. ها اوس زموږ سره د ټول نه بیسک ټاپک دا راځي چې ریسټ څه ته وایي او موشن څه ته وایي. ریسټ څه ته وایي او موشن څه ته وایي. مونږ وایو ریسټ چې کله یو ابجیکټ خپل پوزیشن خپل لوکیشن د یو ابزرور په لحاظ سره نه چینج کوي نو مونږ وایو د ابجیکټ زموږ سره په ریسټ کې دی. چې کله یو ابجیکټ خپل پوزیشن څه کوي هغه پوزیشن یو ابجیکټ ډز ناٹ چینج چې خپل پوزیشن نه چینج کوي خو دا به ورسره وایو with respect to an observer د یو ابزرور په لحاظ سره خپل پوزیشن نه چینج کوي نو هغې ته مونږ ریسټ وایو. بل طرف ته موشن څه ته وایي چې کله یو ابجیکټ کله یو باډي خپل پوزیشن چینج کوي د یو ابزرور په لحاظ سره نو مونږ وایو د ابجیکټ په څه کې دی د ابجیکټ د دغې ابزرور په لحاظ سره په څه کې دی په موشن کې دی. نو موشن دغه اسان ډیفینیشن دی. اوس که مونږ راشو چې دا پوزیشن څه مطلب پوزیشن مطلب چې د ابجیکټ په کم ځای باندې پروت دی د لوکیشن آف ابجیکټ. ستا سره یو بک دی په ټیبل پروت دی دا ټیبل د دې بک دپاره پوزیشن دی. ستا سره یو سړی دی په کرسۍ باندې ناست دی نو دا کرسۍ د دې سړي دپاره پوزیشن دی. ستا سره یو ابجیکټ دی نو هغه ستا نه څومره لرې دی په څونه فاصله باندې ستا نه لرې دی نو ستا په لحاظ سره دا د دغې ابجیکټ څه دی پوزیشن دی. اوس ستا ابزرور یې ته ورته ګورې ته یې مشاهده کوې اوس که د ابجیکټ ستا په لحاظ سره چې کم د پوزیشن و او دی په دې خپل پوزیشن کې چینج راولي نو مونږ وایو چې دغه ابجیکټ دا زما په لحاظ سره په موشن کې دی. اوس که زما په لحاظ سره هغه د خپل پوزیشن نه چینج کوي نو زما په لحاظ سره دی په څه کې شو په ریسټ کې شو. اوس داسې هم کیدی شي چې دغه ابجیکټ چې هغه زما په لحاظ سره پوزیشن نه چینج کوي او کیدی شي هغه د بل ابزرور په لحاظ سره پوزیشن خپل چینج کوي نو زه به وایم چې دغه ابجیکټ په ریسټ کې دی هغه بل ابزرور به وایي چې دغه ابجیکټ څه دی په موشن کې دی. ما او هغه به د یو بل سره په دې ریسټ او د دې موشن په معامله کې څه یو ډس اګري به یو. نو مونږ ځکه وایو چې ریسټ او موشن زمونږ سره ریلیټیو ټرمز دي. ریسټ اینڈ موشن آر ریلیټیو. ګوره په ابزرور باندې ډیپینډ کوي. ابزرور به فیصله کوي چې دا ابجیکټ په ریسټ کې دی که په موشن کې دی. نو که دا ابزرور وایي چې دا په ریسټ کې دی نو دا ابزرور دی په دې خبره نه کنفرم کیږي چې دا د هر چا په لحاظ سره په ریسټ کې وي. نه کیدی شي دغه ابجیکټ کم چې ورته دی وایي چې دا په ریسټ کې دی کیدی شي دا د بل چا په لحاظ سره په موشن کې. نو ګوره دا ریسټ اپسلوټ نه دی. ریسټ د هر چا دپاره په یونیورس کې نه وي. ریسټ د څه ابزرور د په لحاظ سره. فار ایگزامپل زه په کرسۍ ناست یم او په دې کلاس کې سټوډنټس دي نو زه د ټولو سټوډنټس په لحاظ سره د هغو زما چې کم پوزیشن دی د هغو په لحاظ سره زه د هغو نه په څونه فاصله باندې یم. زه په کرسۍ ناست یم نو زه د هغو په لحاظ سره خپل پوزیشن نه چینج کوم. نو دغه ټول سټوډنټس به اګري چې زه په څه کې یم زه په ریسټ کې یم. اوس که یو بل سړی دی او هغه په مون کې دی نو د هغې سړي په لحاظ سره چې هغه بل ابزرور دی د کلاس نه بهر دی د هغې په لحاظ سره خو دا ټوله دنیا دا ټول ارت موشن کوي نو د هغه په لحاظ سره به زه په څه کې یم په موشن کې یم. دا کلاس به زما په څه کې په موشن کې وي. نو ګوره زما د کلاس کې دا سټوډنټس او دغه سړی کم چې په مون کې دی دا دواړه د یو بل سره په دې خبره باندې اګري نه دي چې دا ټیچر چې کوم دی په ریسټ کې دی که په موشن کې دی. یو به وایي چې په ریسټ کې دی بل به څه وایي چې په موشن کې دی.
مونږ یو بل اگزامپل اخیستی شو په بس کې دوه کسان ناست دي یو بل ته مخامخ په سیټ باندې ناست دي د دې دواړو په منځ کې فاصله ده 1 میټر. اوس که بس روان دی او که ولاړ دی، که بس روان دی نو دا دواړه کسان د یو بل په لحاظ سره خپل پوزیشن نه چینج کوي ځکه چې د دې په منځ کې فاصله د 1 میټر د ټایم تېرېدو سره په دغې فاصله کې چینج نه راځي. یو ځای ما یو بل ملګری دی نو هغه زما نه 1 میټر لرې دی نو ګوره دا بس که روان هم دی خو زما په لحاظ سره دغه ملګری زما پوزیشن نه چینج کوي. اوس هم زما نه 1 میټر لرې په سیټ ناست دی، لږ ساعت پس هم په سیټ باندې 1 میټر زما نه لرې ناست دی، لږ ساعت پس هم زما نه 1 میټر لرې ناست دی. نو زما په لحاظ سره دا په څه کې دی؟ دا کس په ریسټ کې دی. خو کم یو کس چې هغه د دې بس نه بهر دی په روډ په غاړه دی بس ته ګوري د هغه په لحاظ سره به دا غونډ بس صحیح روان وي. ګوره د هغه په لحاظ سره به زما دا ملګری په اوله کې 4 میټر لري، لږ ساعت پس 6 میټر لري شي، لږ ساعت پس به 10 میټر لري شي. رو رو به د هغه په لحاظ سره دا کس څه کېږي؟ لرې کېږي. نو د هغه په لحاظ سره به دغه کس څه ښکاري چې په موشن کې پاته په موشن کې ښکاري. نو مونږ وایو د دې خبرې کنکلوژن دا دی چې ریسټ او موشن دا اپسلوټ ټرمز نه دي. مطلب چې یو ابزرور به وایي چې دا په ریسټ کې دی، دا ابجیکټ بل به وایي چې نه دغه ابجیکټ په موشن کې دی. یو ابزرور به وایي چې دا ابجیکټ په موشن کې دی، د نورو ابزرور په لحاظ سره به په ریسټ کې. که دا ټوله دنیا په ریسټ کې ماته ښکاري هر څه ولاړ دي خو په مون کې یو کس وي که په بل پلنټ کې وي د هغه په لحاظ سره به دا غونډه دنیا صحیح په موشن کې. نو مونږ وایو ریسټ او موشن ریلیټیو ټرمز دي، اپسلوټ ټرمز نه دي. مخکې پکې بل ټاپک ته ځو، دا صرف بیسکس دي، بیسک ټرمز مونږ ډیفاین کوو. مونږ وایو ویلاسټي څه شی دی، ساري اول د دنه وایو مخکې ډسپلیسمنټ څه شی دی. واټ از ډسپلیسمنټ؟ مونږ وایو یو ابجیکټ دی په دې پوائنټ A باندې پروت دی، دا د ابجیکټ پوزیشن دی په کوم ځای چې دی پروت دی. اوس د دې پوزیشن د سپیسیفای کولو دپاره، مخصوص کولو دپاره چې زه وایم چې دا پوائنټ A د ایگزیکټ پوزیشن څه دی. نو ګوره د ایگزیکټ پوزیشن که زما دلته کې ویستی دی او که ته بیا دې بورډ ته نه ګورې نو زه تا ته یم چې هغه پوائنټ A کوم ځای نو دا به صرف ما ته وایي چې په بورډ باندې، خو دا نشي ویلی چې په بورډ کې په کوم ځای باندې و. نو د دې پوائنټ A د پوزیشن د مخصوص کولو دپاره مونږه ریفرنس پلین وباسو. اوس دې ته مونږ ریفرنس پلین وایو. دلته زما سره دی دا ایکس وائی کوارډینیټ چې دا پکې اریجن دی، دا زما سره د دې پوائنټ A دپاره ریفرنس پلین دی. څه مطلب چې زه به د دې پوائنټ A دا پوزیشن مخصوص کومه د دې ایکس وائی پلین په لحاظ سره. هغه مونږ څنګه مخصوص کوو؟ مونږ وایو که تا دا ریفرنس پلین ویستی نو ته ویلی شي چې دا پوائنټ A د دې اریجن نه څومره ایکس طرف ته دی او څومره په بره دی. نو که زه تا ته ووایم چې پوائنټ A دی ټیک شو او هغه د هغې اریجن نه کم چې ریفرنس پلین دی هغه تا ته هم معلوم وي ما ته به هم معلوم وي ځکه چې هغه خو ریفرنس دی، د هغې سره خو موږ حواله ورکوو. نو زه به تا ته وایم چې پوائنټ A دی 3 میټر ایکس طرف ته دی او 4 میټر وائی طرف ته دی. نو دا پوزیشن به تا ته بالکل واضح شي، ته به هغه اریجن به تا ته معلوم وي 3 میټر به داسې راشي، 4 میټر به له پاسه لاړ شي، نو هغه پوائنټ A هغه لوکیشن ته به ته ورسې. نو مونږ وایو دا د ابجیکټ پوزیشن دی. اوس د پوزیشن د مخصوص کولو لپاره مونږ څه استعمالو؟ مونږ استعمالو که مونږ یو ویکټر ډرا کړو، داسې ویکټر چې هغه د پوائنټ A د دې اریجن سره جاین کوي، هغه ویکټر چې هغه دا پوائنټ د دې اریجن سره جاین کوي. داسې ویکټر ته مونږ وایو پوزیشن ویکټر، ځکه چې دا ویکټر ماته د دې پوائنټ هغه پوزیشن مخصوص کوي. نو ګوره که ماته دا ویکټر معلوم وي دا پوزیشن ویکټر نو ماته د پوائنټ A هغه لوکیشن ایگزیکټ معلوم پي. ټیک شو؟ لکه د دې پوزیشن ویکټر به فار ایگزامپل 5 میټر 30 ډیګري. نو ګوره پوائنټ A که زه 5 میټر 30 ډیګري باندې پوائنټ A پروت دی نو بالکل سپیسیفای شو په 30 ډیګري باندې انګل 30 ډیګري وباسه، 5 میټر اوږد لاین وباسه، نو دا ویکټر چې کوم ځای ته ورسېد دغه ځای څه دی؟ دا د پوائنټ A دپاره پوزیشن دی. ښه
زم د دې پوزیشن ویکټر دی دا د r1 ویکټر ٹھیک شو سمپل زه ډسپلیسمنٹ ډیفاین کوم ډسپلیسمنٹ څه ته وایي چې د دوو پوینټونو په منځ کې ابجیکټ چې کوم شارټیسټ ډسټنس کور کی کله چې ابجیکټ د پوینټ A نه پوینټ B ته ورسید د دې پوینټ A او د دې پوینټ B په منځ کې کومه چې د لار کور کړه د کور پات هغه شارټیسټ ډسټنس هغې ته موږ څه نوم وایو ډسپلیسمنټ دا ټول نه سمپل ډیفینیشن دی اوس به زه معلوموم څنګه چې پوینټ A څنګه دی پوینټ B څنګه زم پوینټ A د پوزیشن r1 ویکټر د پوزیشن ښایي اوس د پوینټ A نه پوینټ B ته راغی اوس دا پوینټ B چې کوم دی لپاره هم پوزیشن ویکټر ډرا کوم دا شو r2 دا د پوزیشن ویکټر شو اوس دا پوزیشن ویکټر د دې پوینټ A پوزیشن ښایي دا پوزیشن ویکټر د دې پوینټ B پوزیشن ښایي اوس ابجیکټ د پوینټ A نه B ته راړ نو چې کوم ویکټر راغی د پوینټ A نه د B ته راغی نو کوم دا ویکټر چې کوم دی ته موږ وایو ډسپلیسمنټ که موږ سمبل واخلو ډلټا S لپاسه پیرو کوو ځکه چې دا زموږ سره ویکټر کوانټټي ده اوس که ته وګورې دې ویکټر ډایګرام ته وګورې نو په دې کې زما سره یو ویکټر دا دی دا په سیکنډ ویکټر دی او دا یو ریزلټنټ دی ټیل نواله د هیډه پورې دا ریزلټنټ دی دا زه داسې لیکلی شم چې r2 ویکټر به برابر وي د ډلټا S ویکټر پلس r1 ویکټر نو ګوره ډلټا S څه شی دی ډلټا S ډسپلیسمنټ دی r2 ویکټر ماینس r1 ویکټر ګوره ډسپلیسمنټ څه شی دی ابجیکټ چې په انیشلی په کم پوینټ باندې دی د هغه پوزیشن ویکټر دی چې فاینلی کم پوینټ ته ورسید نو هغه د هغې فاینل پوزیشن دا فاینل پوینټ پوزیشن ویکټر نو چې کله د هغې فاینل پوینټ پوزیشن ویکټر نه ته د انیشل پوینټ دا پوزیشن ویکټر ماینس کې د ویکټر په طریقه باندې نو کومه فاصله چې راشي ته موږ څه نوم وایو ډسپلیسمنټ سمپلی تاسو هم داسې ویلی شئ که تاسو دا مشکلي فار ایگزامپل زما سره یو ابجیکټ دی په پوینټ A باندې دی او دا بل پوزیشن دی پوینټ B ابجیکټ چې کوم دی موږ وایو داسې لاړې پوینټ B ته راورسېد زیمه د ابجیکټ څومره ډسپلیسمنټ کور کړه د دې پوینټ A نه والا د پوینټ B پورې چې کومه دا شارټیسټ پات دی دې ته موږ وایو ډسپلیسمنټ دا شارټیسټ د پوینټ A نه والا د B پورې اوس که د ابجیکټ د A نه B طرف ته روان وي د ډسپلیسمنټ ویکټر دی د ډایرکشن به هم د A نه B طرف ته د ډایرکشن به د A نه B طرف ته ټیک شو اوس دې ته ډسپلیسمنټ وایي اوس ډسټنس خو سمپلي چې ابجیکټ په کومه لاره باندې روان دی په کومه لار دی د A نه لاړ B ته لاړ نو دی چې په کوم پات روان دی د دې پات ټوټل لینث هغې ته ډسټنس وایي په دې کیس کې که موږ وګورو ابجیکټ د پوینټ A نه روان شو لاره څه کوي کږی پوینټ B ته راورسېد نو دې مکمل لار چې کوم لینث دی دغې لینث ته موږ وایو ډسټنس اوس د دې پات د ټول نه شارټیسټ لینث د ټول نه شارټیسټ ډسټنس چې هغه د پوینټ A نه والا B پورې به دا سټریټ لاین نه دی دا د ټول نه هغه شارټیسټ ډسټنس ته د دې دوو پوینټونو په منځ کې نو دې شارټیسټ ډسټنس ته موږ څه نوم وایو ډسپلیسمنټ اوس ډسپلیسمنټ ویکټر کوانټټي ده د A نه والا د B پورې چې کوم دا شارټیسټ لاین دی دا سټریټ لاین دا چې څومره اوږد دی دا د ډسپلیسمنټ میګنیچیوډ دی اوس که دا باډي د پوینټ A نه B طرف ته ځي نو د ډایرکشن د A نه B طرف ته دی د ډسپلیسمنټ او دې بل ته موږ څه نوم وایو دې ته موږ ډسټنس وایو اوس په ډسټنس او په ډسپلیسمنټ کې نور هم پوره فرق دی فار ایگزامپل یو بل پوینټ پکې واخلم ستا سره یو ابجیکټ دی په دې پوینټ A باندې دی چې کوم دی داسې لاړ دی ټریولینګ کوي او واپس دې پوینټ A ته راغی نو ګوره د دغه انیشل پوینټ و A د فاینل پوینټ و واپس A دی نو دی د A نه A ته راغی نو اولنی پوینټ هم A دی اخرنی پوینټ هم A دی نو دا دواړه پوینټونه بل ته څه دي په یو بل له پاسه پراته دي نو د دې دوو پوینټونو په منځ کې هیڅ قسم ګیپ نشته د دې دوو پوینټونو منځ کې سپریشن نشته د انیشل پوینټ د A نه سټارټ شو واپس A ته راغی نو فاینل پوینټ هم A دی نو دواړه پوینټونه په یو بل له پاسه دي د دواړو پوینټونو په منځ کې ګیپ نشته نو موږ وایو په دې کیس کې ډسپلیسمنټ څه ده ډسپلیسمنټ زیرو ده
او که د ډسټنس خبره کې دا ابجیکټ چې څومره دا پات دی څومره چې دی اوږد دی فار ایگزامپل د ده لینت دی 50 میټر نو په دې کیس کې زموږ سره ډسټنس 0 نه ده بلکې ډسټنس زموږ سره ده 50 میټر. بس بل فرق ډسپلیسمنټ نیګیټیو هم کېدی شي. فار ایگزامپل زه د ایکس وائی کوارډینیټس والم دا اریجن دی او دا ما ته ډسپلیسمنټ شو کوي ډسټنس شو کوي زیما 2 میټر 4 میټر 6 میټر 8 میټر. فار ایگزامپل یو ابجیکټ دی هغه د اریجن نه روان شو داسې مخکې لاړ نو چې مخکې لاړ د دې طرفه د څونه فاصله وواله 6 میټر فاصله وواله. اوس چې لږ مخکې لاړ نو واپس راغی او د اریجن نه هم په شاته لاړ مطلب دا -2 شو دا -4 شو. ماینس به ځکه اخلم چې زما سره دا ویکټر دی دا څه دی دا ویکټر دی نو که مونږ ویکټر رایټ طرف ته پازیټیو اخلو لیفټ طرف ته به نیګیټیو اخلو. عموما به مونږ رایټ طرف پازیټیو اخلو لیفټ طرف ته چې روان وي نیګیټیو به اخلو ځکه ډایرکشن دی. نو رایټ طرف ته لیفټ طرف ته رایټ پازیټیو لیفټ نیګیټیو په ویکټر کې. اوس که زه یم چې دلته څونه ډسپلیسمنټ ډکه ورکړه فار ایگزامپل دی راغی -8 ته د څونه ډسپلیسمنټ کور کړه نو ګوره د دې غاړې کور کړه 6 میټر خو د هغه غاړې واپس راغی هغې اریجن ته راغی 0 یې کړه او د هغې اریجن نه په شاته لاړ -8 ته ورسېد. نو ګوره فاینل ډسپلیسمنټ د څه دی -8 او انیشیلي څه 6 نو دا وواله -2 میټر ډسپلیسمنټ. ابجیکټ په دې کیس کې -2 میټر ډسپلیسمنټ ووهله د مخکې لاړ بیا واپس لاړ د هغې اریجن نه هم په شاته لاړ نو ګوره پازیټیو یې لږه وواله نیګیټیو یې سیوا وواله. ته مونږ وایو نیګیټیو ډسپلیسمنټ. نیګیټیو ډسپلیسمنټ مطلب د ابجیکټ چې کم ټریولینګ پات دی کم جرنی چې دی کوي پای کې دی ریورس شي نو چې ریورس شي نو هغه ډسپلیسمنټ په نیګیټیو کې حسابېږي چې اوس مور نیګیټیو وهي او لیس پازیټیو وهي د دې نه په جمع باندې ریزلټ څه راځي نیګیټیو. اوس که موږ د ډسټنس خبره کوو د ډسټنس دپاره ډایرکشن نه هغه په ډایرکشن ډیپینډ نه کوي. نو که ابجیکټ رایټ طرف ته ځي که لیفټ طرف ته ځي نو کم پات چې دی د دې چې کم دا اوږدوالی دی هغې ته مونږ ډسټنس وایو. نو ګوره د دې غاړې 6 میټر وواله او د هغه غاړې 8 میټر وواله دا ماینس نه اخلو بیا په ډسټنس کې. نو ګوره ډسټنس به زما سره شي 6 + 8 زما سره به شي 14 میټر. دا مین ډیفرنس دی په ډسټنس کې او په ډسپلیسمنټ کې چې ډسټنس همیشه به پازیټیو وي چې ابجیکټ روان وي موشن کوي ډسټنس به همیشه کور کیږي. ډسپلیسمنټ پته نه لګي که مخکې روان وي جو پازیټیو ډسپلیسمنټ وایو که واپس کیږي نو هغه خپله ډسپلیسمنټ کموي نیګیټیو ډسپلیسمنټ ورسره بیا وهي کله پاسه ځي پازیټیو ډسپلیسمنټ وایي او که دا غاړې بیا راواپس کیږي نو هغه خپله ډسپلیسمنټ کموي او که د خپل انیشل پوینټ نه واپس شي د هغې نه هم په شاته لاړ شي نو بیا به دغه اوورال ډسپلیسمنټ څه راځي نیګیټیو به راځي. د دواړو یونټ میټر د ډسټنس اوږدوالی ټیک شو شارټیسټ لینث او ډسپلیسمنټ هم شارټیسټ ډسټنس اینی لینث د دواړو یونټ څه دی میټر. د یو ویکټر کوانټیټي ده ډسپلیسمنټ او ډسټنس سکیلر کوانټیټي ده. داسې کیس کې دی چې ابجیکټ ټریولینګ کوي او د ده ډسپلیسمنټ د 0 وي خو ضروري نه ده چې په هغې کیس کې د ډسټنس 0 وي. فار ایگزامپل دا ایگزامپل ما واخیستو داسې هم کیدی شي چې ابجیکټ ټریولینګ کوي د هغې باوجود د هغه ډسپلیسمنټ نیګیټیو وي دا کیس ما واخیستو خو په دغه کیس کې به ډسپلیسمنټ نیګیټیو وي خو ډسټنس به نیګیټیو نه وي ځکه ډسټنس به همیشه پازیټیو وي ډسټنس به همیشه پازیټیو وي. بله کوانټیټي زما سره راځي په موشن کې په کینیمیټکس کې د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ نه پس راځي ویلاسټي. یو سپیډ به د دې سره ډسکس کوو. ویلاسټي مونږ څه ته وایو مونږ وایو چې کله ابجیکټ ټریولینګ کوي د دې ټریولینګ په دوران کې دی چې څومره ډسپلیسمنټ کور کړي او دغه ډسپلیسمنټ چې دی په څومره ټایم کې کور کړي نو چې کله دا ډسپلیسمنټ په ټایم باندې ډیوایډ کړو نو دغه کوانټیټي ته مونږ وایو ویلاسټي. د دې ډیفینیشن مطابق د ویلاسټي فارموله به شي څومره ډسپلیسمنټ دی کور کړي زه ورته ډیلټا ولیکا یا ډي ایس یا ډیلټا ایس څومره ډسپلیسمنټ چې دی کور کړي په څومره ټایم کې کور کړي دې ته مونږ وایو
ویلاسټي. اوس ویلاسټي زبا دا فارموله راووته یونټ یې د مطابق راووتو میټر پر سیکنډ. اوس چونکې زموږ سره ډسپلیسمنټ ویکټر کوانټټي ده نو چې ډسپلیسمنټ ویکټر کوانټټي ده د هغه یو خاص ډایرکشن وي او د ډسپلیسمنټ ډایرکشن کم طرف ته وي کم طرف ته چې ابجیکټ روان وي. که بال په بر ځي ډسپلیسمنټ له پاسه طرف ته دی، که بال دا غاړې په ښکته راځي ډسپلیسمنټ هم ښکته طرف ته دی. که رایټ طرف ته ځي رایټ طرف ته ډسپلیسمنټ دی، که لیفټ طرف ته ځي لیفټ طرف ته ډسپلیسمنټ دی. چې ابجیکټ کم طرف ته روان وي دا د ډسپلیسمنټ ډایرکشن وي. اوس د ډسپلیسمنټ نه ویلاسټي جوړیږي او څومره ډسپلیسمنټ کور شوه څومره ټایم کې نو کم ډایرکشن چې د ډسپلیسمنټ وي هغه ډایرکشن به راچای د ویلاسټي. هیڅ کله به هم الټا یا بدل نه وي. که ابجیکټ به بره ځي نو اپورډ طرف ته ډسپلیسمنټ هم دی ویلاسټي هم ده. که د هغه غاړې ډاونورډ راځي ډاونورډ ډسپلیسمنټ هم دی ډاونورډ ویلاسټي هم ده. ها نو دا شو زموږ سره یوه ویکټر کوانټټي. صحیح. ها اوس زموږ سره مونږ د څنګه چې ډسپلیسمنټ زما سره ابجیکټ ټریولینګ کوي خو د هغې ورال ډسپلیسمنټ چې ته وګورې هغه زیرو وي نو د دغې وجې نه ویلاسټي هم زیرو کیدی شي حالانکې سپیډ به یې ځکه چې ډسټنس به یې کور کړي. او داسې هم کیدی شي چې ویلاسټي نیګیټیو وي. نیګیټیو به کله چې کله ابجیکټ نیګیټیو ډسپلیسمنټ کور کوي. که زه اوس وګورم په دې کیس کې دا اگزامپل واپس اخلم زه یم ته ویلاسټي معلومه کا ته سپیډ معلوم کا نو سپیډ څه شی دی صرف ډسټنس کور پر ټایم. زه یم په دې کې ټایم لګي فار ایگزامپل 2 سیکنډ ټایم لګي. نو اوس که ته په دې کیس کې ویلاسټي معلومه نو څومره ډسپلیسمنټ په دې کیس کې کور شوی دا ډسپلیسمنټ د -2 او څومره ټایم کې په 2 سیکنډ کې نو -1 میټر پر سیکنډ. وګوره ویلاسټي نیګیټیو. نیګیټیو مطلب چې ابجیکټ چې پازیټیو طرف ته تله پکارو رایټ طرف ته تله پکارو خو د رایټ طرف نه زیات لیفټ طرف ته د هغه رفتار دی لیفټ طرف ته د زیاته فاصله والی ده. نو نیګیټیو ډسپلیسمنټ د وجې نه ویلاسټي هم څه مطلب نیګیټیو ویلاسټي مطلب ریورس جرني. که زه سپیډ خبره کوم نو سپیډ به همیشه پازیټیو وي. سپیډ ته وګوره څومره ډسټنس کور شوه 14 په څومره ټایم کې په 2 سیکنډ کې نو 7 میټر پر سیکنډ. نو دغه شانته کې څنګه چې ډسپلیسمنټ پازیټیو نیګیټیو دواړه کیدی شي او د هغې سره د هغه ویلاسټي هم پازیټیو نیګیټیو کیدی شي. ډسټنس به همیشه پازیټیو وي د هغې د وجې نه به سپیډ هم همیشه پازیټیو وي. اوس که چېرته کې زه دا اگزامپل واخلم دا واخلم زه یم په دې کیس کې ټوټل ویلاسټي څونه ده نو ته به چې ټوټل ډسپلیسمنټ څونه کور شوه 0 که په 5 سیکنډ کې جو هم څه شوه 0 ویلاسټي. زه یم ټوټل سپیډ معلوم کا نو ټوټل ډسټنس 50 میټر ده تقسیم 5 که 5 سیکنډ ټایم نو 10 میټر پر سیکنډ سپیډ راووتو. مطلب داسې ممکن ده چې یو ابجیکټ ته د هغه د سپیډ په باره کې خبره کوي او د ویلاسټي په باره کې نو دا ممکن ده چې سپیډ پازیټیو راوځي او ویلاسټي نیګیټیو راوځي او بدله خو به زیاتتر راوځي چې سپیډ به یو شان ویلو درکړي او ویلاسټي به بل شان ویلو درکړي. او دا هم ممکن ده چې ته د ابجیکټ ویلاسټي معلومه کې او د هغه سپیډ معلوم کې نو کیدی شي د هغه ویلاسټي 0 وي او د سپیډ تاله ویلو درکړي 10 میټر پر سیکنډ 20 میټر پر سیکنډ ځکه چې ویلاسټي او سپیډ د یو بل نه څه دي بدل دی. یو سکیلر کوانټټي ده او دا بله ویکټر کوانټټي ده. اوس د ویلاسټي مونږ یو 100 ټایپس وایو. یو ایوریج ویلاسټي دلته کې چې کومه مونږ خبره وکړه دا ایوریج ویلاسټي ده چې یو ابجیکټ ته یو وقفه ټایم ولا ورکې څه وخت ولا ورکې چې 4 سیکنډه کې یا 15 سیکنډه کې ابجیکټ روان دی د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ورسېد نو ایوریج ویلاسټي او ایوریج سپیډ دې ته وایي چې په دې غونډ جرني کې د ټوټل ډسټنس یا ټوټل ډسپلیسمنټ څونه وواله او په هغه ټایم یې ډیوایډ کړي نو ته بیا څه نوم وایي ایوریج. نو که ته د ویلاسټي خبره کوې ایوریج ویلاسټي نو په ایوریج ویلاسټي کې به زموږ سره دا سیمبل استعمالو. د دې سیمبل مطلب ایوریج او ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم. ٹھیک شو لکه دلته کې ټوټل ډسپلیسمنټ که ته وګورې -2 په دې ټوټل څونه ټایم وشو 2 سیکنډ نو -1 میټر پر سیکنډ دا د ایوریج ویلاسټي رااله. یو بله ویلاسټي وایو انسټنټینیس ویلاسټي دا خو شو ایوریج ویلاسټي
بل وایو انسټنټینیس ویلاسټي. موسٹ امپورټنٹ دا ده ځکه چې په ډیلی لایف کې مونږ د ابجیکټ د انسټنټینیس ویلاسټي خبره کوو. د انسټنټینیس ویلاسټي دا شان د انسټنټینیس سپیډ خبره کوو. که ته په ګاډي کې روان وې او ته معلومې چې زما څونه سپیډ دی نو چې ته په کم وخت باندې په کم انسټنټ باندې ته سپیډومیټر ته وګورې نو د هغې وخت سپیډ به تا ته ستا سپیډومیټر ښایي چې ستا سپیډ دلته کې دی 40-30 کیلومیټر پر اور څونه دی. نو چې په کم وخت ته ګورې هغه سپیډومیټر د هغې ټایم هغه سپیډ تا ته ښایي. سپیډومیټر داسې چل نه کوي چې تا ګاډی روان کو تا ته وایي چې ته ځه زه ستا فاصله معلومه کړم چې ته څونه فاصله وایې او دا ته په څونه ټایم کې وایې. 15 سیکنډه پس یا 10 سیکنډه پس به زه ستا سپیډ تا ته ووایم. سپیډومیټر داسې نه دی چې ته ګاډی روان کې دې ځای 2 کیلومیټر لاړ شي او بیا سپیډومیټر کیلکولیشن وکړي چې په دې دا 2 کیلومیټر فاصله تا وواله په دونه ټایم کې دې وواله نو ستا ایوریج سپیډ دا شو. بلکې ته چې څنګه ګاډی روان کې د هغې په هغې ټایم باندې سپیډومیټر ستا سپیډ تا ته وښایي چې ته په دونه سپیډ روان شوې. مخکې چې ځي نو چې که ستا سپیډ سیوا کېږي هم یې تا ته ښایي، که ستا سپیډ کمیږي هم یې تا ته ښایي، که جمپ راځي ستا سپیډ کمیږي هم تا ته ستا سپیډ ښایي، که ته تیزېږي هم تا ته ستا سپیډ ښایي. سپیډومیټر ستا سپیډ ایٹ اینی انسټنټ آف ټایم د معمولي لمحې سپیډ هم تا ته ښایي. که ته ورته په کومه لمحه ګورې د هغې لمحې سپیډ تا ته ښایي. د هغې ته ګورې چې 3 سیکنډ وشو ته په 3 سیکنډ پس ته ګورې نو 3 سیکنډ پس چې کوم ستا سپیډ دی نو هغه سپیډ تا ته ښایي. ګوره په دې کې وقفه نشته چې هغه سپیډ چا په وقفه کې معلومیږي، هغه په ټایم انټرول کې معلومیږي نه، بلکې هغه په انسټنټ کې معلومیږي. په کومه لمحه چې ته ګورې د هغې لمحې سپیډ تا ته ښایي. نو هغه سپیډ چې هغه مونږ معلوم کو ایٹ اینی انسټنټ آف ټایم هغې ته مونږ انسټنټینیس سپیډ وایو. او په انسټنټینیس سپیډ کې به د ټایم د وقفه څونه ټایم دپاره هغه سپیډ وی هغه ډلټا ټي به 0 وی. ډلټا ټي به دومره کمی چې د هغې نه لمحه جوړه شي چې ته ورته وایې چې په دې ټایم ستا څه سپیډ دی اوس ستا څه سپیډ دی. مطلب زموږ سره د پولیس وارډن دی هغه تپوس کوي ډرایور نه چې ستا څه سپیډ دی نو هغه په هغه ټایم باندې د هغه سپیډ تپوس کوي چې اوس ستا څه سپیډ دی. که لږ ساعت پس تپوس کوي چې ستا څه سپیډ دی نو د هغه ټایم تپوس کوي چې په دې وخت ستا اوس څه سپیډ دی اوس دې څه سپیډ دی. دې ته موږ څه نوم وایو انسټنټینیس سپیډ. نو په دې کې د ټایم د وقفه نه دا دومره کموي چې دا ایګزیکټلی 0 په کار ده خو چې ایګزیکټلی 0 پوټ کې تا ته ډیفاین کېږي. نو موږ د میتھمیټکس اپریشن کوو هغه الو کېږي چې مونږ ووایو چې دا ډلټا ټي نه دی دا ډلټا ټي دومره کم دی چې دی خو ایګزیکټ 0 نه دی خو 0 ته نږدې دی. نو چې 0 ته نږدې شو نو ستا سره د ټایم وقفه ختمه شوه. د ټایم نه تقریبا هغه لمحه جوړه شوه چې په دې وخت باندې څه سپیډ دی اوس څه سپیډ دی بیا څه سپیډ دی اوس څه سپیډ دی. نو مونږ وایو د ډلټا ټي نه دی د لپاره مونږ داسې دا سمبل بیا استعمال په دغې فارموله کې. نو مونږ وایو انسټنټینیس ویلاسټي دپاره فارموله څه ده؟ دغه فارموله ده ډلټا ایس بای ډلټا ټي. خو د دې ډلټا ټي دپاره مونږ لیمټ اپلای کو لیمټ د دغه حد ډیفاین کو چې دا ډلټا ټي نه دی دی به چا ته نږدې دی به چا ته اپروچ کوي دی به چا ته کلوز وي دی به 0 ته کلوز وي. نو ګوره هغه ویلاسټي چې هغه د څومره ټایم دپاره معلوم کړي د دومره ټایم کې ته معلوم کړي چې هغه ټایم تقریبا د 0 برابر وي تقریبا 0 ته نږدې. د دغه انسټنټ اف ټایم دپاره چې کومه ویلاسټي معلومه کړو هغې ته بیا مونږ انسټنټینیس ویلاسټي وایو. 2 ویلاسټۍ مونږ نور استعمالو. یو ته مونږ وایو یونیفارم ویلاسټي یونیفارم کانسټنټ ویلاسټي. ګوره کله چې یو ابجیکټ هغه ډسپلیسمنټ کور کوي او په ایکول انټرول آف ټایم کې کور کوي مطلب په اولني 2 سیکنډ کې 4 میټر فاصله وواله په نیکسټ 2 سیکنډ کې بیا 4 میټر فاصله وواله په نیکسټ 2 سیکنډ کې بیا 4 میټر فاصله وواله. نو که ته د اولني 2 سیکنډو سپیډ معلومه 4 تقسیم 2
د نیکست دوه دا 2 میټر پر سیکنډ به د سپیډ راوځي دا مونږ کانسټنټ سپیډ وایو. اوس چې کله ستا سره سپیډ کانسټنټ وي نو کته د انسټنټینیس ویلاسټي خبره کې چې یاره په دې وخت ستاسې ویلاسټي ده په دې وخت ستاسې ویلاسټي ده او کته بیا ایوریج معلومه نو دا ایوریج ویلاسټي او دا انسټنټینیس ویلاسټي بیا سیم راوځي. یو ویریبل ویلاسټي چې کله ابجیکټ په اولني 2 سیکنډو کې 4 میټر فاصله واله په نیکست 2 سیکنډو کې د 4 میټر نه سیوا فاصله واله فار ایگزامپل 25 میټر فاصله واله مطلب تیز شو. بیا په د هغې ورپسې په 2 سیکنډ کې 1 میټر فاصله واله مطلب چې سلو شو. نو چې ګاډی د هغه ویلاسټي کله کمیږي کله سیوا کیږي ته مونږ ویریبل ویلاسټي وایو. خو ویریبل ویلاسټي صرف د میګنیچیوډ د لاسه نشي کېدی د ډایرکشن د لاسه هم کېدی شي. فار ایگزامپل ستا سره دا ابجیکټ دی ګوره دلته کې په دې پوینټ باندې د ویلاسټي په دې ډایرکشن کې ده چې کله کوک شو نو ویلاسټي ډایرکشن یې بدل شو چې کله نور کوک شو د ویلاسټي ډایرکشن یې نور بدل شو. کله چې ابجیکټ په سرکل کې چورلی نو په هر یو پوینټ باندې د چې کومه ویلاسټي هغه خپل ډایرکشن بدلی نو د هغې د لاسه هم موږ دا ویلاسټي څه ده ویریبل ویلاسټي ده. ټیک شو. نو میګنیچیوډ د لاسه هم چینج راتلی شي د ډایرکشن د لاسه هم چینج راتلی شي نو بیا دغه ویلاسټي ته موږ ویریبل ویلاسټي وایو. دا زموږ سره په میکینکس کې د هغه بیسیک ټرمز مونږ ډیفاین کړل چې یاره میکینکس څه ته وایي پای کې کینیمیټکس او ډاینامیکس څه ته وایي ریسټ او موشن څه ته وایي ریلیټیو دي اپسلوټ نه دي ډسپلیسمنټ څه ته وایي د هغه ډیفینیشن د هغه فارمولا د هغه لپاره یو څو مین پوینټ او د هغه او د ډسټنس په منځ کې فرق څه دی ویلاسټي څه ته وایي او د ویلاسټي یو څو امپورټنټ ټایپس او د ویلاسټي او د سپیډ په منځ کې مین ډیفرنس څه دی. دا زموږ سره نننې لیکچر د الله په امان.